قاجي سپورت ټریډینګ به خو زده کړی وي سیم اوس موږ سره د فیوچر ټریډینګ څنګه کیږي راځئ د فیوچر ټریډینګ ون بای ون د هغې یو آپشن ډسکس کو څنګه فیوچر ټریډینګ کیږي څنګه هیج ټریډینګ کیږي جی د سپورت ټریډینګ طریقې زده کړه سپورت ټریډینګ څنګه کیږي کوین څنګه غسل کیږي وس راځي چې ګورو فیوچر ټریډینګ څنګه کیږي فیوچر ټریډینګ کمپلیټ دل سره دلته شیر کوم چې څنګه موږ فیوچر ټریډ کولای شو فیوچر ټریډینګ ریسکیم وي خو د دې پروفیټ هم های وي که سمارټ طریقې سره یا ټریک سره کوي سکلپینګ کوي ډېر ښه پروفیټ هم جنریټ کولای شي راځي ګورو فیوچر ټریډینګ ویزو فیوچر ټریډینګ کې سپورت ټریډینګ تاسو وکړو په سپورت ټریډینګ کې پروفیټ چې دی هغه څنګه کیږي چې کله مارکیټ ته یو کوین واغستو د قیمت ابزي ته پروفیټ کیږي په فیوچر کې پتا ډیپند کوي ته دواړو طرف نه پروفیټ اغستې شي که مارکیټ ابزي بیا هم ته پروفیټ اغستې شي او که مارکیټ ډاون راځي بیا هم ته پروفیټ کولی شي څنګه راځي ګورو خو د ټولو نه مخکې به زه کو چې فیوچر ټریډینګ د څه شی فیوچر ټریډینګ څنګه سپورت تاسو وکړو په هغې کې کوین سلیکشن دي ځای نه موږ کولی شو دلته نه موږ فار ایگزامپل په سول ونې فیوچر ټریډ کول غواړو سول سلیکټ بکو دې نه بعد بیا موږ سره یو آپشن دی کراس څه مطلب دی کراس مطلب دا دی مطلب که ما سره دلته څومره هم فنډ وي $10 وي 100 وي 1000 وي دا به ټول یوټیلایز کیږي په ټریډ کې بل موږ سره په دې کې یو آپشن دی آیسولیټډ دا چې کله دا څومره ډالر ټریډ لګولې وي هغه ډالر به یوټیلایز کیږي نور اکاونټ به دی سیف وي بیا بل آپشن دی موږ سره لیوریج څه مطلب دی فار ایگزامپل زه ما سره دی $10 او ته لیوریج اخلي دا 20x دی دا به $10 دی ما سره خپل 20x سره ملټیپلای کا دا شو تقریبا $200 مطلب زما چې کم ټریډ لګي د $200 وبه لګي که زه دا لیوریج ډیر کم مطلب 100 ته راولم 100 ٹھیک ده نو ما سره $10 دی اور $10 ملټیپلای کا د 100 سره دا شو $1000 د $1000 به زما ټریډ لګي زما چې کم پروفیټ کیږي هغه به هم د $1000 په حساب کیږي او کم نقصان کیږي هغه به هم د $1000 په حساب کیږي فار ایگزامپل مثلا $10 دی ما ټریډ ولګاو د $1000 100x سره پروفیټ کیږي پروفیټ خو راځي ماته $1000 حساب سره $500 هم کیږي 1000 هم کیږي که ان کیس ما ته نقصان کیږي ما سره ټول خپل $10 دی چې کله $10 نقصان شو زما ټریډ به کلوز شي داسې به نه وي چې $1000 پورې به لاس ستا کیږي او ځکه چې موږ ته لیوریج میلاو شوی دی او ټریډ به زما اوپن وي نه چې څنګه ستا $10 پوره شي ستا ټریډ به کلوز شي اینډ ټریډ ختم دا د لیوریج فایده هم وي یا نقصان هم ورته ویلی شي خو د لیوریج دا مطلب وي دې نه بعد که موږ راشو دلته تاسو کتی شي بای سیل بای څه مطلب دی او سیل څه مطلب دی فار ایگزامپل $142 د سول قیمت دی ته په دې ټایم کې ټریډ ولګئ او ستا ډایریکشن دی بای مطلب که مارکیټ اب زی تا ته به پروفیټ کیږي او که مارکیټ نیگیټیو ډاون راغی 142 نه 141 ته به نقصان کې راځي نو دا موږ سره بای ټریډ وي په فیوچر کې او سیل څه وي سیل مطلب دا وي که مارکیټ ډاون راځي مطلب دا 142 ونی دا سیل ټریډ لګاو به تاسو ته پریکټیکلی هم خیم مارکیټ ډاون راځي تا ته به پروفیټ کیږي اوس که په سیل تا لګولی وي او په دې کیس کې مارکیټ اب ځي نو تا ته به نقصان کیږي ښه اوس دې ته ډالر موږ څنګه ټرانسفر کولی شو زموږ ډالر یې ټولې په سپورټ کې پرتی وي سپورټ کې دي نو سپورټ نه به مونږ څنګه ټرانسفر کوو دلته دا تاسو کتی شئ دا دی مونږ سره کراس ایرو په دې به کلیک کوئ په دې کراس ایرو به کلیک کوو په دې ټایم کې مونږ سره دي $9.67 ٹھیک ده نو دا به مونږ کلیک کو په میکسیمم ونی او کنفرم ټرانسفر چې کله مونږ ټرانسفر کو زموږ سره دا ډالر فیوچر ته راغلی فیوچر ته موږ ته راغلی $9.67 اوس په دې ټایم کې زه ټریډ اخلم فار ایگزامپل مارکیټ په سپورټ کې مې درته ښوولی چې څه مطلب وي او لیمټ څه مطلب وي زه په مارکیټ ونې ټریډ اخلم که سیل اخلم په دې ټایم کې که زه سیل اخلم فار ایگزامپل د $9 دا ګوره پرسنټیج حساب سره
सेल دا په سیل کې ټریډ اخلم اوس که مارکیټ د سول ډاون راځي نو ماته به پروفټ کیږي زما ټریډ ولګېدو پروفټ لاس په سکندونه کې به درته شو کیږي مارکیټ اوس ډاون راشي زه به پروفټ کیم او که اپ ځي زه به نقصان ته ځم دا ګورئ پروفټ لاس په سکندونه کې درته شو کیږي خاص زما ټریډ به بنديږي کله فار ایگزامپل ټریډ زما اگینست لاړو او د سول قیمت لاړو دلته $155 ته لیکویډیشن پرایس زما ډالري به ختم شي او زما ټریډ به کلوز شي دا د لیکویډیشن دې ته لیکویډیشن وایي بل د موږ سره دلته ټي پی موږ څنګه لګو ګوره دا موږ $100 ټریډ لګولې او 21 سنت پروفټ کې روان یو د فیوچر د نو ډیر زر مارکیټ ډاون راځي موږ به پروفټ کیو دا کته شي 4.80 موږ پروفټ کې روان یو 5% پروفټ کیو دا د فیوچر ځکه فیوچر ډیر زر پروفټ هم ورکوي او ډیر زر نقصان هم ورکوي ها بل دې پدې کې موږ سره د آپشن کته وې ز ټي پی لګول غواړم مطلب ټیک پروفټ یا سټاپ لاس لګول غواړم ما سره $10 دي او ز پدې ټي پی ونه کلیک کم دا ټي پی آپشن دی اوس که مارکیټ ډاون راځي که 130 ته دا راغی زما به څومره پروفټي 8.25 ټیک دا ما خپل ټي پی کې خدا او که دا 150 ته لاړ زما به څومره نقصاني دواړه درته شو کوي زما ټي پی او سټاپ لاس دا ټي پی دام ولګېده او سټاپ لاس هم ولګېده اوس که ټي پی هټ کېږي $8 به ماته پروفټ ملاویږي او که سټاپ لاس هټ کېږي 5.54 به زما نقصان وي دلته به کنفرم اینڈ زما ټي پی به مو ولګي د اوپن آرډر کې ګورئ زما ټي پی هم لګېدل سټاپ لاس هم لګېدل خدا ته اله کولی شي کله ته پراپر انالیسس کړی وي د مارکیټ درته پته وي په دې ډایرکشن کې وي نو په هغه وخت کې ته چې کله فیوچر ټریډ وکړي ودین فیو منټ ته ډېر ښه پروفټ اخیستی شي او خپل سټاپ لاس اینډ ټي پی پراپر څنګه سیټ کولی شو دا به هم درته مخکې ښیم خو دا صرف د ټي پی او سټاپ لاس سیټ کولو طریقه وه تاسو ته ما وښوله ښه دا زموږ یو ټریډ دی 5% پروفټ کې $100 موږ لګولیو دا به که تاسو کلوز کول غواړئ دلته دا آپشن دی دلته هم تاسو دا کلوز کولی شئ په دې به کلیک کوئ کلوز زموږ یو ټریډ کلوز شو اوس که ته غواړې چې مارکیټ زه اپ کې ولګوم فار ایگزامپل ستا پریډکشن دی چې دې ځای نه مارکیټ اپ ځي نو ته به راشي دلته به چینج کې دا به بای باندې کلیک کړي بای دا هم بای شو ټیک ده او زه دې ټایم کې بیا $4.50 لګوم دا زما دا ګورئ 4.6 چې څومره زه دا سلایډ دی خو راړم نو دلته به ماته دا ډالري زیاتېږي کمیږي نو په دې ټایم کې ما دا سلایډ تقریبا 51% ته راوستو او بای اوس که مارکیټ اپ ځي ماته به پروفټ ملاویږي ځکه ما بای کړی دی او که ډاون راځي ماته به نقصان ملاویږي او دلته هم تاسو ټي پی په دې ځای کلیک کوئ تاسو دلته ټي پی لګولی شئ فار ایگزامپل 150 ته که مارکیټ ځي ماته به $5.63 د گرین کلر کې دا به پروفټ وي او که 140 ته مارکیټ ځي 140 ماته به $1.16 نقصان کیږي په خپله به دا ټریډ زما ټي پی او سټاپ لاس مطلب دا دی چې کم مخکې هټ شي ستا به ټریډ کلوز شي ستا به مزید نقصان نه کیږي که ټي پی هټ شوه ستا به پروفټ کې کلوز شي ستا $10 نو هغه به 15 شي 20 به شي پروفټ کې به خپله کلوز شي کنفرم ټي پی سټاپ لاس دواړه ولګول دا د فیوچر ټي پی سټاپ لاس لګولو طریقه او ټریډ لګولو طریقه په دې کې یو بل طریقه هم وي چې په یو ټایم باندې ته بای هم ولګئ او سیل هم ولګئ هغې ته وي هیج څنګه کیږي د ټولو نه مخکې تاسو دا ټریډونه چې دا به ټول کلوز کړئ ټریډ به کلوز کړئ بیا به راشئ دلته هیج ته د 3 ډاټ دی په دې به کلیک کړئ په دې چې موږ کلیک کوو نو دلته موږ سره دا آپشن راشي پریفرنس ټیک دا په دې به کلیک کړئ او دلته به موږ سره پوزیشن موډ راشي دا ګورئ د پوزیشن موډ دی د هیج موډ ون وے موډ دی ټیک دا نو دا به موږ هیج موډ ته راولو دې ته په هیج موډ به کلیک کو چې کله موږ په هیج موډ کلیک کو ډن شو اینڈ دین بیک به لاړ شو واپس دا ګورئ بس بای په ځای موږ سره اوپن لانګ دی سیل په ځای موږ سره اوپن شارټ دی اوس زه غواړم په یو ټایم باندې زه 2 ټریډونه ولګوم د دې یو سټریټجي ده مخکې به تاسو ته هغه هم ښیم چې هیج موډ باندې موږ څنګه پروفټ جوړولی شو 50% زه ولګېدم ما دا پریډکشن وکړو مارکیټ ډاون زما ټریډ چې کم لګي هغه به سیل لګي دا زما ټریډ ولګېدو اوس مارکیټ ډاون راځي
ما ته به پروفټ ملاویږي په سیم ټایم ونی په یو ټایم ما بایم ولګاو 100%. دا وګورئ په دې ټایم کې زما ټریډ لګېدل 0.64 سول د څلور نیم ډالرو $4.88 یو ټریډ سیل بل بای. ٹھیک ده. اوس که مارکیټ اپ ځي نو زما دا ټریډ به پروفټ ته راځي او که مارکیټ ډاون راځي زما شارټ والا ټریډ چې کوم دی دا به پروفټ ته راځي. خو اټ د اینډ نه به ماته پروفټ کیږي نه به ماته لاس کیږي. هیج موډ اکثر مونږ اکاونټ مینجمنٹ لپاره استعمالو، خو په دې کې داسې طریقې دي چې په هغې باندې تاسو پروفټ جوړولی شئ. هغه به مخکې ډسکس کوو. خو دلته که تاسو ګورئ د هیج موډ څه فایده نشته، خو صرف چې کله څه اکاونټ لیکویډیشن کې د هغې نه بچ کولی شي یا که تاسو سره آلریډي ټریک وي په هغه ټریک بیس باندې ته که هیج موډ کې ټریډ کول غواړئ ته کولی شي. اوس دا ګوره زموږ یو چې دی 3.10% پروفټ کې دی 3.5 لاس کې دی. زموږ یو ټریډ به پروفټ ته ځي یو ټریډ به زموږ لاس ته ځي. ٹھیک ده. دا د هیج موډ طریقې. دلته تاسو ګورئ کلم تاسو ټریډ ولګوئ نو تا ته ښیي تاسو څومره ډالر یې لګولي هغه درته هم ښیي. دې ځای کې تا ته ښیي انټري پرایس تا سره 141.50 او مارکیټ پرایس مطلب په دې ټایم کې څه پرایس چلیږي 141.7 چې لیکویډیشن مطلب 293 ته راغی ستا اکاونټ لیکویډیټ ختم. ٹھیک ده. او ډېر سمارټلی دا ټریډینګ کول غواړي او چې نه پوهیږي بالکل دا ټریډ مه کوئ چې لږ ډېر نالج در سره وشي. بالکل ټرای کولی شي. ډېر ریسکي وي خو صرف د نالج اینڈ لرننګ پرپز دپاره د دې کورس دا حصه ده. ما چې تاسو ته یو طریقه د بالکل زیرو نه شروع کوم او انډه پورې تاسو ته ورسوم، ځکه مخکې مونږ ویلې دي تاسو ته کورس کمپلیټ کوم خو څه نه څه ایشو راغلی وي. خو دا ځل زه غواړم کمپلیټ کورس بالکل د زیرو نه والا ایډوانس لیوله پورې. خو دا په دې کې که څوک وایي چې یاره دا طریقې ماته راځي خو هغه بیا هم دا وګورئ. د هغې وجه دا څه ټریکونه یا څه خبره داسې وي چې هغه نوي ایډ کېږي پکې نو هغه تاسو ته نور هیلپ در کولی شي ټریډینګ کولو کې. بل دلته د کلوز آپشن خو موږ ډسکس کړی دی. ټي پی ایس ایل میم در سره ډسکس کوو. بل د لیوریج که تاسو لیوریج ایډجسټ کوئ نو دلته نه تاسو لیوریج خپل ایډجسټ کولی شئ. په ټریډ کې هم تاسو ایډجسټ کولی. فار ایگزامپل دا 10 ته راولم. ټیک ده. خو دې لپاره تا سره نور فنډ پکار دی چې فنډ در سره وي نو دا ته دلته نه لیوریج ایډجسټ کولی هم شي. دا وه موږ سره د فیوچر طریقه چې څنګه موږ فیوچر ټریډینګ کولی شو او د فیوچر ټریډینګ په دې کې موږ کوشش وکړو چې بای سیل لیمټ تاسو خپله لګولی شئ. سپورټ والا طریقه ده. اینډ دې نه بعد د سټاپ لاس طریقه د ټي پی طریقه دا ټول مې در سره په دې کې شیر کړل. ښه په فیوچر ټریډینګ کې بیا کوین ایم مطلب که تاسو کوینونه ټریډ کول غواړئ تا سره بیټ کوین نو په هغې ته دلته خو په یو ایس ډي ټي کې ټریډ کوو که نه ډالر واخلو په هغې کې ټریډ کوو. خو دلته تاسو په کوین ایم دا مطلبي تاسو تا سره بیټ کوین نو ته بیټ کوین دلته ټرانسفر کولی شي په هغې کې ټریډ کولی شي. که تا سره ایتھیریم وي په هغې کې ټریډ کولی شي. که تا سره بی ان بي وي نو په هغې کې ټریډ کولی شي. د یو ایس ډي ټي ضرورت نه وي او نوره طریقه پوره سیم ده. خله بل دی موږ سره آپشن ټریډینګ داسې وي څنګه باینري ټریډینګ وي د لس مین ټو د یو مین داسې کینډلې وي چې هغه کینډل ستا په رینج کې راغلی یا ستا په ډایرکشن کې راشي نو تا ته 80% 70% بایننس ورکوي. نو دا آپشن هم دلته شته او دې ته ویم آپشنز ټریډینګ. ډېر ریسکي وي د دې نه ځان فلحال ډېر زیات لرې ساتئ که ته نیو ټریډر یې. بیا موږ سره سمارټ مني کې څه وي؟ سمارټ مني کې موږ سره دا تاسو کتلی شئ تاسو فالو کولی شئ ټاپ ټریډرز. ټیک ده. سمارټ سیګنل فلحال دا مه ټچ کوئ. انیشیلی دې ځای پورې وګورئ پریکټس وکړئ. څه هم تاسو ته پرابلم وي کمنټ کې شیر کړئ.